أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ یاد که هغه وخت چې واغستله الله تعالی مضبوطه وعده د پیغمبرانو نه، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، هغه څه چې درکړي دي ما تاسو ته د کتاب نه او د حکمت نه، د دانشمندۍ نه. ثم جاءكم رسول، او بیا راشی تاسو تا اگر رسول عظیم الشان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مصدق لما معکم، او هغه تصدیق کون کے وی د هغه څه چې دیس تاسو سرا، لتؤمنن به، نو تاسو بخامخا ایمان راوړی په هغه باندې، ولتنصرنه، او خامخا بامداد کوي د هغه. قال الله تعالی وفرمایل اقررتم، آیا اقرار وکو تاسو، واخذتم على ذلكم اسری، او قبول کړلو تاسو په دې باندې هغه مضبوطه وعده زما. قالو ویل دی ټول پیغمبرانو اقررنا، او من اقرار کړی دی. قال الله تعالی وفرمایل فاشهدوا، پس گواه اوسئ تاسو، وانا معکم من الشاهدین، او زه هم یم ستاسو سره د گواهی ورکوونکو نه، د گواهانو نه. فمن تولا بعد ذلك، پس هغه چا چې مخ واړولو اعراض وکړو ورستو د دې مضبوطې وعدې نه، ورستو د دې اقرار نه، فاولئک هم الفاسقون، پس دغه کسان دي دوی فسق کوونکي ماتونکي وعدې د الله لرا. افغیر دین الله، آیا بغیر د دین د الله نا، یبغونا لټوي دوی، وله اسلما، حالان کې دغی الله دبارا تابداری کوي، فرمان برداری کوي. من هاغ سوک فی السماوات والارض، چې په اسمانونو کې دي او پزمکه کې دي، طوعا وکرهن، په خوشحالی سرا او په ناخوښی سرا، و الیه یرجعون، او خاص دغی الله طرف ته واپسی د دې ټولو دا. قل تورت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آمنا باللہ، منگ ایمان راوڑے دے پا اللہ باندے، وما انزل علینا، او منگ ایمان راوڑے پا حاغس باندے چھ نازل کرلے شوی دی پا منگ باندے، وما انزل علی ابراہیم، او منگ ایمان راوڑے پا حاغس چھ نازل کرلے شوی دی پا ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسبات، او پا حاغس باندے چھ نازل کرلے شوی دی اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام تا، او اولاد دوی تا. وما، او من ایمان راوڑے پا حاغس باندے اوتی موسیٰ، چو ورکڑلے شوی دی موسیٰ علیہ السلام تا، وعیسیٰ، او حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا، والنبیون من ربهم، او نور پیغمبرانو تا جانب در رب دوینا. لا نفرق بین احد منهم، من فرق نکو جداوال نراولو پا منز دا یو دا دی پیغمبرانو کی پٹول باندی ایمان لرو. ونحن له مسلمون، او من یو خاص دغی اللہ لرا تابداری کون کی. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، هاغی چا چه تلاش کو ولټولو بغیر د اسلام نا دین لرا،
فلن يقبل منه پس هرگز بقبول نکړل شي ددن دا دین وهو او وی بدغ شخص دغ سړی فی الاخرة من الخاسرین په آخرت کې د تاوان مندونکو نا کیف یهدی الله قوما سرنگ به هدایت وکي الله تعالی یو قوم تا کفروا بعد ایمانهم چې هغه کفر کو رسد د ایمان خپلنا وشهدوا او هغه پیجنی ان الرسول حق چې بشک دا رسول مبارک صلی الله علیه وسلم حق رشتونه ده وجاءهم البينات او راغلی دی دویتا اغا واضح معجزه واضح دلائل د صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم والله لا يهدي القوم الظالمين او الله تعالی هدایت نکی قوم ظالمانو تا اولئک جزاؤهم دغ کسان یعنی دغ ظالمان چی دی بدل د دوی ان علیہم لعنت اللہ حغدادا چی بیشک ویب پا دوی باندے لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین د پرشتو او د انسانانو ټولو خالدین فیها همیشه بوی دوی په دې لعنت کې لا یخفف عنهم العذاب سپک بنکړلی شي د دوی نه عذاب ولا هم ینظرون او نه به دوی ته مهلت ورکړلی شي نظر رحمت بهم الله نه کوي الا الذين تابوا من بعد ذلك مگر هغه کسان نا چې هغه توبه وستلا من بعد ذلك ورست دغه کفرنا واصلحوا او اصلاح وکړه خپلا فان الله غفور رحیم پس بیشک دې الله تعالی بخون کې او مهربانا ان الذين كفروا بعد ایمانهم بیشک هاغه کسان چې کفر وکړو ورست د ایمان خپلنا ثم ازدادوا بیا زیات شول دوی کفرن په اعتبار د کفر سرا لن تقبل توبتهم هرگز بقبول نکړل شي توبه د دوی واولئک هم الضالون او دی دغه کسان گمراهان ان الذين كفروا بیشک هاغه کسان چې کفر کړي وماتوا او مړشول دوی وهم کفار پداس حال کی چې دوی کافران فلن يقبل من احدهم پس هرگز بقبول نکړل شي د یو کس د دوینا ملء الارض ذهبا اگر ډکواله د زمکه اگر مقدار د ډکوالی د زمکه په اعتبار د سرو سرا یعنی کزمکه د سرو ډکشي ولو افتدا به او په فدیه کی ورکی ده هغه لرا بیا به خدای پاک ته قبول نکی بچ پې نکی اولئک لهم عذاب علیم دغه کسان د دوی د بار د عذاب دردناک وما لهم من ناصرین او نبوی د دوی د بار سوک امداد کوونکې